نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما عزت مند مسلمانانو، د دینه مخکې چې من کم بیان کړو هغه هم د ګناه په باره کې کړو. د ګناه په باره کې زمونږ د بې فکرۍ سبب او د هغې ازاله، نو د هغې دویم جز دا دی چې نن به انشاءالله هغه موږ ستاسو وړاندې بیانول غواړو. خطبه کې چې دا کوم آیات کریمه ما ستاسو وړاندې تلاوت کړلو، نو الله رب العالمین په دې آیات کریمه کې فرمایي موږ په دوی باندې هیڅ ظلم نه دی کړی، بلکې دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړلو. دا بدل د عملو چې دا به خامخا کېدلو. نو زما دوستانو دا ګڼل چې د ګناه وبال به صرف آخرت کې وي او په دنیا کې به موږ سره د ګناهونو کولو مزې کوو، نو دا زموږ غلط فهمي ده. نن په ټوله دنیا کې مسلمانانو باندې ذلت عذاب ولې راغلی دی؟ په اقوامو د عالم کې د دوی هیڅ حیثیت نشته. هر طرف ته کافران دوی ته عذابونه ورکوي. د دې وجه د شمیر کمی نه دی، د وسایلو اسباب کمی نه دی، د مال او دولت کمی نه دی، بلکې په دې وخت کې چې د مسلمانانو څومره تعداد دی، نو د دې نه وړاندې کله هم دومره تعداد نو. په وسایلو او په اسبابو چې څومره په دې وخت کې مسلمانان پوره دي، د دې نه وړاندې کله هم دومره پوره نه وو. مال او دولت چې څومره په دې وخت کې مسلمانانو سره دی، د دې نه مخکې کله هم دومره مال او دولت مسلمانانو سره نه دی راغلی. خو د دې ټول هر څه باوجود هر طرف ته ذلت او خواري مسلمانانو تقدیر جوړ شوی دی. د دې سبب صرف د الله رب العالمین د نافرمانو نه سوا بل څیز نشي کېدی. مسلمانان مجموعي ته ورباندې د الله رب العالمین په نافرمانو کې ډېر په کثرت سره مبتلا دي. ځکه حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله په خپل کتاب اصلاح انقلاب امت کې لیکلی دي چې په یو لاس کې یو داسې کتاب واخلم په کوم کې چې د شرعي احکامو تفصیل وي. په دې کتاب کې یو حکم ته ګوره او موجوده مسلمانانو جون سره یو شان کوي، دواړه ملاوي چې د شریعت څه حکم دی، د مسلمانانو څه حالات دی، نو تاسو به حیران شئ چې د مسلمانانو جون د معمولی شان تعلق هم د اسلام د احکام سره په نظر نه راځي. نو هر کله چې زمونږ عملی حالات داسې وي
نو د ذلت او خوارۍ والا عذاب به ولې په موږ باندې نه راځي. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جڑا امام احمد بن حنبل رحمه الله نقل کړی دی چې کله قبر فتح شو نو جبیر بن نذیر رضی اللہ تعالی عنہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ته وکتل چې یوازې ناستی او جاړي. حضرت جبیر بن نذیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما غرض وکړو چې داسې مبارک ورځ چې الله تعالی مسلمانانو ته عزت ورکړو تاسو ولې جاړئ؟ دا خو د خوشحالۍ موقع ده، دا خو د جړا څه سبب دی؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل اے جبیر بن نذیر رضی اللہ تعالی عنہ ته نه پوهیږي هغه ورکړه چې کله یو قوم د الله رب العالمین حکم ضایع کوي هغې الله تعالی په نس څومره ذلیل او بې قدره کیږي. یو وخت هغه و چې دا قوم په حکومت کې و، نن دوی څنګه په ذلت کې پراته دي. زما عزتمندو د اصحاب کرامو رضی اللہ تعالی عنہ با ډیر غټ سوچ کولو چې نن دا قوم د الله رب العالمین د نافرمانو د وجې غرق او تباه شو. نو دغسې هر یو انسان چې د الله رب العالمین نافرمانی کوي نو د الله رب العالمین د طرف نه قسمه قسم عذابونه په دې باندې راځي. زما عزتمندو نبی علیه السلام د یو څو څیزونو نه امان او احتر دی. د ګناهونو وبال او نقصان په دنیا کې هم راځي. په ابن ماجه شریف کې د حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی چې موږ 10 کسان د نبی علیه السلام مبارک په خدمت کې حاضر وو. نبی علیہ السلام مبارک منگ طرف تا متوجی شو ارشاد او فرمایلو چې 5 څیزونه داسې دي چې زه د الله رب العالمین نه پناه غواړم چې تاسو هغه بیا هم مومئ. نمبر 1، کله چې په یو قوم کې د بې حیایۍ کارونه علی الاعلان ښکاره کول شروع شي هغه به په طاعون کې مبتلا کیږي او په داسې بیمارو کې به اخته کیږي چې دا به د هغې مشرانو په وخت کې نه وي شوي. 2 نمبر، کله چې یو قوم په نافتول کې کمی شروع کړي نو په قحط او تنګۍ کې او د ظالمانو حاکمانو په ظلم کې به مبتلا کیږي. 3 نمبر، کله چې زکات بند کړی شي نو د رحمت بارانونه به الله رب العالمین بند کړي. تر دې که چرې ځناور په دنیا کې نه وي نو د باران یو څاڅکي به هم نه وي شوي. او نمبر 4، د وعدو ماتولو په وجه به الله تعالی په دوی باندې د دې دښمنان مسلط کړي. نو زما عزتمندو نن موږ او تاسو په دې باندې سوچ وکړو چې دا څومره حالات په موږ باندې شروع دي، دا د الله رب العالمین د نافرمانو د وجې شروع دي چې موږ د الله رب العالمین نافرمانی کوو. تر کومې چې موږ د الله رب العالمین دا نافرمانی نه وي پرېښودی تر هغه وخته پورې به په موږ باندې داسې حالات شروع وي. نو کم از کم د الله رب العالمین تابعداري کول او د الله رب العالمین نه د خپل ځان دپاره معافي غوښتل او په خپلو ګناهونو په تېر شوو ګناهونو باندې توبه استغفار کول، الله رب العالمین ته زاری منت کول. الله پاک ته به د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.